بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي آیات مفهوم دی کنه یو ټوکړه ده چې دا رسول چې تاسو له سره کوي دا په مضبوطیا سره ونسئ او چې کوم څه نه منع کوي دې نه منع شئ. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق زمون ژوند جوړ شي او دا رسمونه رواجونه دا پرېښودلی شي. پوره امت رسمونو رواجونو کې پریشانه دی او امت پنځو خبرو کې پریشانه دی. یو پریشانی د امت دا ده چې زما خوراک د نورو نه ښه شي. دې دپاره امت پریشانه دی. دویمه پریشانی دا ده د امت چې زما لباس یعنی جامې د نورو نه ښه وي او دې دپاره امت پریشانه دی. او دریمه پریشانی د امت دا ده چې زما سورلی د نورو نه ښه شي. دې دپاره امت پریشانه دی. او څلورمه پریشانی د امت دا ده چې زما کور زما رهایش زما د پاتې کېدو ځای د نورو نه ښه وي. دې کې امت پریشانه دی. او پنځمه پریشانی د امت دا ده چې زما غم او ښادي د نورو نه ښه شي. دې دپاره امت پریشانه دی. اوس که دا پنځه واړه خبرې د سنتو مطابق شوې او دې نه رسمونه رواجونه ووتله او ساده شوې نو د امت پریشانی به ختم شي. د امت سړو پریشانی به ختم شي. د امت زنانو پریشانیانې به ختم شي. د امت ماشومانو پریشانیانې به ختم شي. دا درې واړه طبقې دې دپاره پریشانه دي. سړي هم پریشانه دي، زنانه هم پریشانه دي او ماشومان هم پریشانه دي. اوس خوراک ساده شي، یو ډش، یو سالن، یو ډوډۍ، نو بیا به د امت پریشانی ختم شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لا زوی ډوډۍ وکړله که نه او د سرخان چې کله ولګېده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ووی چې زه نشم خوړی ځکه چې ما خپل آقا صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې په 2 سالونو سره ډوډۍ خوراک منې نه دی لیدلی او دا 2 سالنه دي یعنی غوښه ده یا چربي ده، غوښه ده یا پکې تیل دي، دا پکې غوړي دي، نو زه دا نشم خوړلی. زوی ورته ووی امیرالمؤمنین دا غوښه خواره وه، ما وی چې دې کې چربي واچو یا غوړي واچو دې سره به چې کوم دی دا ښه شي. وی نه زه نشم خوړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ونه خوړله. نن امت دقې دپاره پریشانه دی که په یو وخت کې څو خوراکونه څو ډشونه دي. که 1 ډش شو یعنی یو ډش شو نو د امت پریشانی به ختم شي. او لباس که ساده شو د سنتو مطابق شو د امت پریشانی به ختم شي. سړي دپاره څومره جامې ساتل پکار دي، زنانه دپاره څومره جامې ساتل پکار دي. سړي او زنانه دپاره 3 نه 4 پورې، ماشومانو دپاره چې کوم دی 6 نه 8 پورې، ځکه دو زیاتې خیرې نه. لیکن نن که وکتلی شي د سړي څومره جامې دي، د زنانو څومره جامې دي، هر ځای کې چې واده کېږي نوی سوټ جوړېږي. امت پریشانی به ختم شي که ساده لباس شو او د سنتو مطابق شو او ساده کور شو. حضور صلی الله علیه وسلم لارې مې روان دی که نه مدینې کې یو ځای کې یو مکان وکوته اوچته، وی دا د چا دی؟ صحابه کرامو نه تپوس وکړي دا فلاني دی. نبي علیه الصلاة والسلام چې لاړ مسجد ته هغه صحابي هلته ناست و،
نبی علیه السلام هغه سره خبرې ونه کړلې. هغه پریشانه شو چې دا ولې. صحابو نه تپوس وکړ چې کله چې ستا کور وکته نبی علیه السلام دې باندې پریشانه شو او نبی علیه السلام ارشاد وفرمایي بدترین مال هغه دی چې په عمارت باندې ولیکي مګر د ضرورت مطابق. هغه لاړ یو دم یې هغه چې کوم دی هغه ارتاو که او ځمکې سره یو ځای نو کور ساده شي د ضرورت مطابق او دغه شانتي سورلی چې کوم دی د ضرورت مطابق شي ساده شي. الله دې معاف کړي نن څومره قیمتي ګاډي خلک اخلي که نه. که ساده ګاډي واغستلی شله نو امت پریشانی به ختمه نه شي او غم خادي ساده شي. غم هم د سنتو مطابق شي او خادي چې کوم دی هم د سنتو مطابق شي. دا شادي چې کوم دی دا سادي شي. دا درې ټکي تنه لر کړلی شي. شادي سادي یعنی دا درې ټکي څه دي؟ رسمونه او رواجونه دا تنه لر شي. ساده شوه شادي سادي نو بیا به چې کوم دی د امت پریشانیانې ختم شي. نن رسمونو او رواجونو کې او سنتو کې پته نه لګي چې دا رسم دی او که رواج دی او که سنت دی. چا نه ما تپوس وکړه که نه ما یې چېرته تللی اختر په ورځ وي زه خو دعا له تلی یم. ما ولې څوک مړ دی؟ وي نه مخکې یو کس مړ و اوس اختر ورځ ده که نه دعا کېږي. نو مې د خدای بنده دا خو د خوشحالۍ ورځ ده او غم تازه کولو له تاسو ځای نو هغه وي نه دا خو صله رحمي ده. مې ولې ستا خپل دی؟ وي نه نه خپل خو نه دی خو ګاونډ کې دی. نو مې صله رحمي خو ما وپېژنه که نه صله رحمي څه ته وایي. نن رسمونو رواجونو کې او سنتو کې او دې کې پته نه لګي چې دا سنت دی او که دا رسم دی او که دا رواج دی. دې دپاره چې کوم دی رسمونه رواجونه پرېښودل د نبي علیه السلام په طریقې خپل ژوند تېرول. الله رب العزت دې ما له هم په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او څومره اورېدونکي دي ټول له په دې باندې د عمل کولو توفیق